شو د الف لامونه نو شروع شوه په لفظ د کلیم. په دې لفظ د کلیم کې دوه بحث دي. یو بحث پکې په اعتبار د جنس او د جمع سره دی چې آیا کلمه جنس ده او کو جمع ده. دویم بحث پکې په اعتبار د اشتقاق سره ده چې کلمه مشتقه ده کو جامد ده. نو اول بحث د اشتقاق کو. جمهور علما لیکي چې کلمه او کلام اسمین جامدین دي د چانه مشتق نه دي. اسم جامد په کلام عربی کې دی ته وایي چې د چانه مشتق نه وي. نو کلمه او کلام دواړه اسمین جامدین دي د چانه مشتق نه دي. ولې؟ ځکه چې دارمدار د اشتقاق په تکلفاتو بعیده سره دی. دارمدار د اشتقاق په تکلفاتو بعیده سره دی. دا کلمه چې ته د دنه مشتق کې یو با مشتقی شي بل با مشتق منه شي. نو د مشتقی او د مشتق منه په منځ کې لفظا او معنا مناسبت پکار دی او دلته مناسبت تکلف دی. لہذا کلمه او کلام اسمین جامدین دي د چانه نه دي مشتق. ته چې کلمه او کلام د چانه مشتق کې دی با مشتقی شو او بل به مشتق منه شي کنه. لکه ضربه د ضربون نه مشتق دی. ضربون مشتق منه ضربه مشتق. نو د ضربه او د ضربون لفظا او معنا مناسبت دی. ضربی دي او معنی وهل دي. نو کلمه او کلام چې د چانه مشتق کې نو د مشتق منه سره به لفظا او معنا مناسبت دي او دلته مناسبت نشته دی. لہذا کلمه او کلام اسمین جامدین دي مشتق د چانه نه دي ځکه چې دارمدار د اشتقاق په تکلفاتو بعیده سره ده. دا د جمهور رای ده. بل رای د بعض نحاتو ده لکه زمخشری شو جار الله زمخشری او امام سیبوی. جمهور بعض علما لیکي چې کلمه او کلام مشتق د کلم ندی. کلمون مشتق منه ده. کلمه او کلام ته مشتق دی. کلمه او کلام مشتق د کلم ندی. کلمون مشتق منه ده او کلمه او کلام ته مشتق دی. او د دې دوانو په منځ لفظا او معنا مناسبت شته. لفظا مناسبت کلمونم کاف لام میم دي او کلمه او کلامم کاف لام میم دي. دا لفظي مناسبت دي. او معنوي مناسبت دا ده چې کلمه او کلام خبرو ته وایي. کلم زخم ته وایي. خو لکه څنګه چې زخم اثر کوي په نفسونو کې نو معنا د کلمې او کلامم اثر کوي په نفسونو کې. څنګه چې زخم اثر کوي په نفسونو کې یو زیادی زخمی شنو درد کوي نو معنا د کلمې او کلامم اثر کوي په نفسونو کې. او په دې یو شعر ده د جاهلیت د اسلام نه مخکې د دور جاهلیت شعر دا د قواعد عربي او د فعال دلیل ده. څنګه چې قرآن او حدیث دا د احکام شرعي او د فعال دلیل ده. شعر دا ده جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لها التيام پرارونه نیزو چې دي لها التيام دا غي د پاره جوړواله شته. یو سړی په نیزه وې په ټوپه کې ولي پړک ته وباسوي وې نو که ساه نه وختلې نو هسپتال ته ویسي او زخم او ښه شي. لیکن ولا یلتام ما جرح اللسانو نه روغېږي هغه زخم چې جبو زخمي کړی. جبو زخمي کړی چاته چې پیغور وکې د پیغور خبره په 20 کاله کې د سړي نه هېر کېږي. چاته چې د سپکې الفاظ ویلي
سپک الفاظ، بد الفاظ په ټول ژوند کې د سړي نه نه هېر کېږي. او څومره سړي کې اثر ورته دا کنځلې باندې څومره سړی خفه کېږي. دا ته چې سورک په چا ووایه دم یې کړي هغه ته پیدا رسي که نه رسي. نو دغه دا څنګه چې زخم اثر کوي په نفسونو کې، نو معنا د کلمې او د کلام هم اثر کوي په نفسونو کې. انت فاسق، انت زان، انت رجل صالح، انت مسلم، دا اثر په نفس کې کوي که نه کوي؟ د دې معناګانې. لہذا کلمه او کلام مشتق د کلم نه دی، کلم مشتق منه دی، او دا د بعضو مذهب غوره دی چې دا مشتقات دي، جوامد نه دي. دیم بحث په دې کې دی چې کلمه او کلام دا لفظ د کلم دا جنس دی که جمع ده؟ لفظ د کلم جنس دی که جمع ده؟ نو دې کې دوه مذهبه دي، یو د جمهور رایه ده، یو د بعضو نحاتو رایه ده. دلته جمهور علما وایي چې کلمه جنس دی، جمع نه ده. د جمع اطلاق د دوو نه په پورته کېږي. کمه مرتبه د جمع 3 دي، نو د دوو نه په پورته د جمع اطلاق کېږي. جنس چې دی د جنس اطلاق په یو هم کېږي او په ډېرو هم کېږي، په یو هم کېږي او په ډېرو هم کېږي. یو دی جنس، یو دی اسم جنس. اسم جنس دا نکره ده، دلالت کوي په فرد غیر معین. قرآن پاک کې راځي وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی. راغی یو سړی. څوک دی؟ بس یو سړی دی، یو فرد دی. نو موسی علیه السلام خبر کو کار څوک کی. اسم جنس دی ته وایي دلالت کوي په فرد غیر معین. یو دی جنس. جنس دی ته وایي چې جزء مشابه وي د کل سره. جزء مشابه وي د کل سره. لکه لږې اوبه او ډېرې اوبه یو شی ده. د لږ اوبه او د ډېرو اوبو یو نوم دی، دې ته جنس وایي. اطلاق یې په یو هم کېږي او په ډېرو هم کېږي، په لږو هم کېږي او په ډېرو هم کېږي. د اوبو اطلاق په دریاب هم کېږي او په دغه لږ لښتې هم کېږي، دې ته جنس وایي. نو کلمه جنس دی، جمع نه ده. او دې باندې درې دلایل دي. یو دلیل دا دی چې د کلمې دپاره په کلام عربی کې صفت مفرد واقع شوی دی، مفرد مؤنث واقع شوی دی. د کلمې دپاره په کلام عربی کې نه تعبیر کې تېوته. د دې کلمې دپاره په کلام عربی کې صفت مفرد واقع شوی. د کلمه جنس دی، جمع نه ده، د وجې د اعتصاب د کلمې نه په افراد سره. د وجې د اعتصاب د کلمې نه په افراد سره. په کلام عربی کې د کلمې صفت مفرد واقع شوی. نو که دا جمع وی نو بیا به صفت مفرد نه وی، ځکه د صفت او د موصوف موافقه پکار ده. قرآن پاک ته ووایه الیه یصعد الکلم الطیب. دا الطیب صفت د الکلم ده او طیب صفت مشبه ده، مفرد ده. نو که کلمه جمع وی داسې به ویلی شوی الیه یصعد الکلم الطیبات. که کلمه هم جمع ده بیا به طیبات هم جمع وی. خو طیب مفرد ده، صفت د الکلم ده. معلومه شوه چې کلمه جنس ده، ځکه د جنس اطلاق په یو هم کېږي او په ډېرو هم کېږي. نو صفت له مفرد هم واقع کېږي او جمع هم واقع کېږي. نو داسې به وایي کلمه جنس ده، جمع نه ده، د وجې د اعتصاب د کلمې نه په افراد. که ساده پښتو وی ځکه چې مفرد ولا صفت واقع شوی، مفرد مذکر ولا صفت واقع شوی، مفرد مذکر ولا صفت واقع شوی. دویم دلیل کلمه جنس ده، جمع نه ده، د وجې د ارجاع د ضمیر مفرده نه دې کلمې ته. د وجې د ارجاع د ضمیر مفرده نه دې کلمې ته. دې کلمې ته په کلام عربی کې ضمیر د مفرد مذکر راجع دی. کلمه جنس ته جمع نه ده، ځکه دې کلمې ته په کلام عربی کې ضمیر د مفرد مذکر راجع دی. نو دا ارجاع د ضمیر مفرده مذکره دې کلمې ته دا دلیل دی چې دا جنس دی، جمع نه ده. ولې که جمع وی بیا به ورته ضمیر د جمع راجع وی،
یا ضمیر د واحد مانس به ورته راجع دی. قرآن پاک کې راځي یحرفون الکلمه عن مواضعه، دا یهود کلمې اړې د خپل ځای نه تحریف پکې کوي یا لفظیه معنی. یحرفون الکلمه عن مواضعه، دا هی ضمیر کلم ته راجع دی. که دا کلم جمع وی نو عن مواضعها پکارو، ځکه ضمیر د واحد مانس جمع ته راجع کیږي او ضمیر د واحد مذکر جمع ته نه راجع کیږي. نو معلومه شو چې دا جنس دی جمع نه ده. دریم دلیل کلمه جنس دی جمع نه ده، ځکه دا کلمه په کلام عربی کې تمیز د عدد اوسط واقع کیږي. کلمه په کلام عربی کې تمیز د عدد اوسط دی. دا دلیل دی چې دا جمع ده، جنس دی جمع نه ده. عدد درې قسمه دی، اقل، اوسط، اکثر. د عدد اقل تمیز جمع مجروری، ثلاثه رجال، رجال جمع د عدد تمیز دی. او د عدد اوسط تمیز په کلام عربی کې مفرد منصوبی. 11 رجلا، 40 رجلا، 30 رجلا، 90 رجلا. عدد اوسط د لسونه تر یو کم سلو پورې دی. عدد اوسط من 10 الى 99. ها نو 99 کنه، نو 13 رجلا، 40 رجلا. کلمه په کلام عربی کې تمیز د عدد اوسط دی او عدد اوسط مفرد مذکر. قرأت 11 کلما، قرأت 11 کلما. معلومه شو چې جنس دی جمع. تا د جمهور رای ده. بعض علما وایي چې کلمه جمع ده جنس نه دی. ولی ځکه چې کلمه په کلام عربی کې مستعملیږي په دریو کې یا د دریو نه پورته. کلمه په کلام عربی کې مستعملیږي په دریو کې یا د دریو نه پورته، څلورو پنځو کې. دا استعمال د کلمې په دریو کې یا د دریو نه په پورته، دا دلیل دی چې کلمه جمع د جنس نه ده. دا د هغې رایه ده. او په دې نورو کې تاویل کوي. الی یصعد بعض الکلمې طیبې دی، طیبو دا طیبو صفت د بعضو دی. یحرفون بعض الکلمه مواضعه، حزمر لفظ د بعضو تراجع دی. خدا د بعضو مذهب کمزوری دی، ځکه چې دا تقدیرات د لفظ د بعضو راوباسي. دا تقدیر خلاف الاصل دی چې په ظاهر عبارت کار کیږي تقدیر ولې راوباسي. او که ته وایې چې دا جمع ځکه دی چې استعمال یې په دریو کې او د پاسه په دریو کې دی، نو ډېر کرته یو شی واضح وضع کړی د یو شي دپاره مستعملین په بل څه کې مستعملی. ډېر کرته یو شی واضح وضع کړی د یو شي دپاره مستعملین په بل څه کې مستعملی. اسماء افعال واضح وضع کړي د اسم دپاره اسما دي، خو مستعملین په افعالو کې مستعملی. نو جایز ده چې کلمه واضح وضع کړي د جنسیت دپاره مستعملین په جمع کې مستعملی. بس دی.